ټیک ته ګیره کوم خو د چا زړه چا تکلیف نه رسوم هغه وتی چې ته چا ته تکلیف نه رسوي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمی کوي هغه زړه په دې سره زخمی کیږي کنه بل چا زړه نه زخمی کوي د دوړو جهان سردار زړه زخمی کوي اج ما د سترګې شاعري چې ما د سترګې کړه یقینا ته په خلک سنت نه خلاف د یو بل سره باره کې چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې روزانه 1,00,000 ځل درود یلو 1,00,000 ځل درود یلو چې به یو ځل درود شریف دا خاصیت چې څومره سره ډېری رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت او الله پاک په خوب کې نصیب کړي هغه سره کله درود شریف ډېری یې کنه به زیارت نصیب کیږي هغه روزانه 1,00,000 ځل درود یلو او دا هدیه به نبی رسول الله پیش کوله یوار چې خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو چې زه اوس ګورم ما سره دیدار نصیب شو ماته او سینه یې زخمی ده وینه دي ایمان په پناه وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به دي دا تشتره تکمیل ای بس دا زما زنه امتین داسې چې هغه زخمی کوي هغه چې زما سنت الته متای زما زړه ته په دوک راسي زما سینه په زخمی کیږي دا زخمونه د دې دی وجه نه دي نو موږ د سنتو نه خلاف چې کوم عمل هم کوو هلته خو خلک سپک وګڼي یاره پرېږده مړه دا سنت دی سنت سپک مه ګڼه دې ته الله پاک ډېر لوی مقام ورکړی دی نو سنت ماتول هغې نه خلاف کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه زخمي کول دي او سبا چې قیمت راشي زموږ ستاسو ملاقات د دواړو جهانو سردار سره کېږي او هغه ته کې به موږ ته په شفاعت ضرورت وي څرنګه ومني که چېرته موږ نه دا پوښتنه وشي چې کله چې په مکې کې ما ته کفارو تکلیف رسولو طایف کې ما ته کفارو تکلیف ورسولو خو خیر پردي خلک تکلیف یې راته ورسولو زه تاسو نه دا پر زه خو خپل امت دپاره دا پوښتنه مونږ نه وکړي زه خو خپل امت دپاره زه چې عرفات کې ژړېدلی یم چا دپاره مو ژړا کړې ده امت دپاره مزدلفې کې مو چا دپاره ژړا کړې ده خپل امت دپاره مینا کې مو چا دپاره ژړا کړې ده خپل امت دپاره مو کړې بیت الله شریف پرده مې نیولې ده هغه ګلاف مې نیولی ده په هغه ګلاف سره ما خپل امت دپاره ژړا فریاد الله ته کړی ده دې دپاره مې دعاګانې وکړې دي داسې هر مقام کې یو یو ځای باندې خپل امتي مایت کړی دی تاسو ما ته دا وایي چې زما د سنتو غم تاسو څومره اوچت کړی دی ستاسو زما د سنتو څومره پسداري کړې ده څومره رسم دې دپاره کوشش کړی دی زما سنت چې مدیده تاسو څومره خدمت کړی دی هغه وله موږ به څه جواب ورکوو موږ به دواړه جهان سردار ته څه جواب ورکوو چې ستا سنت مدیدلو نو موږ څه کړي هر سړی خپل ځان سره سوچ وکړي که نور واس مو نشته کم از کم خپل ځان باندې هر چا خپل واس شته چې خپله زندګي خو سنت مطابق راوړي خپله وضع کته په دواړه جهانو سردار په وضع کته په شانتې جوړ کړي خپله چهره د هغې چهرې په شانتې جوړه کړي خپل لباس د هغه لباس په شانتې جوړ کړي کم از کم یا الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په خپل ځان باندې واس وو دا مې کړي الله رب العالمین چې د خپل محبوب په شانتې چهره د چا ګوري که نه ابو جهنم ته نه اچوي ګوري د خپل محبوب په شانتې چهره چې ګوري چې دا په زما محبوب په شانتې چهره دی هغه کله هم جهنم ته نه اچوي زه به تاسو ته مثال درکړم یوه زنانه ده هغې د بچي تصویران یې ایستلي دي نور یې استعمال کړو چې ته یو پاتې شو او که چېرته هغه بچی د خپل تصویر مور ته ویل کېږي یا دته څوک بل څوک ویلي ده ته بچي ولا تصویر ده بس چې ته وایي سیزه دا مور تصویر نه سیزئ هغه به ځان سره کېږي چې نه دا به زما د بچي تصویر ده الله رب العالمین چې هغه چهره وګوري چې دا په زما د محبوب چهرې په شان د چهره ده هغه چهره به جهنم ته نه اچوي دې وجې نه سنت خپل کوي هر مقام باندې سنت خپل کوي چې کله موږ د سنتو مطابق زندگی راشي بس بیا کامیابي دنیا او آخرت مو دواړه ښایسته دي الله رب العالمین موږ ته په هلته کې شفاعت د رسول الله صلی نصیب کړي زمونږ چهره زمونږ لباس سنتو سره مزین وي زمونږ کیناستل پڅېدل د سنتو سره مزین وي الله رب العالمین الله محبوب په دې باندې خوشحاله وي او الله پاک په دې باندې خوشحاله وي او دا الله وعده ده
وایه چرته دای واړي چې الله موږ سره محبت وکړي دستا د سنت اتباع دی ان کنتم تحبون الله فاتبعوني دستا ته ما سنت اتباع دی يحببكم الله الله بتا سره محبتم کوي ويغفر لكم ذنوبكم الله دستا سو ګناهونه معاف والله غفور رحیم هغه بخښون کې ذات مهربان ذات ته د نبی سنت خپل کا الله رب العالمین و یو شي دستا